د انجکشن په ټیم کې د سپیرټ سویب استعمال د سپیرټو د پشم چې څه ته وایي د دې استعمال یو ډیر اهم سیز دی. د دې نه بغیر چاته انجکشن لګول د هغه سره دښمني کول دي او هغه ته نقصان ورسول دي. د دې د اهمیت اندازه تاسو د دې خبرې لګولې شي چې په بعضې ملکونو کې د سزای موت مجرم ته کومه مهلک انجکشن لګولی شي نو د هغې د وهلو دوران کې دا ټول پروتوکولز ابزرو کوي. د دې سپیرټ سویب استعمال د میډیکل پروسیجرز دوران کې ښکاري خو یو ډیر معمولي غوندې څیز خو د انسان د ژوند د والي سره چې وګورئ نو دا یو ډیر لازمي څیز دی. سره په سکین باندې د انسان په سکین باندې چې کوم د دنیا جراثیم وایټ سپریډ پراته او د دې په دې تاک کې ناست وي په دې تاک کې پراته چې څه ټایم به د انسان وجود ته لار میلو شي چې ورداخل شو هغه ټول جراثیم مړه شي او چې کوم د انجکشن دا پروسس دی یا بل څه میډیکل پروسیجر دی هغه محفوظ او مؤثر شي. یاد ساتئ د انجکشن دوران کې د سپیرټ سویب نه استعمالول دا کله کله د یو داسې خطرناک انفیکشن سبب جوړ شي کوم چې د انسان ژوند په خطر کې واچي. نو د دې نه معلومه شوه چې د سپیرټ سویب یعنې د سپیرټو د پشم استعمال دا د انفیکشن د کنټرول لپاره او د مریض د ژوند لپاره د هغه د حفاظت د هغه د سیفټي لپاره یو ضروري او لازمي څیز دی. او زما خیال دا دی چې د دې استعمال د دې سپیرټ سویب استعمال د سپیرټو د دې معمولي غوندې پشم استعمال د دې میډیکل پروسیسونو شاته د میډیکل اخلاقیاتو سره تعلق ساتي. مطلب دا چې دا د هر یو ډاکټر د هر یو ټیکنیشن د هر یو هیلث ورکر اخلاقي ذمہ داري ده چې هغه دا شی استعمال کړي. د سپیرټ سویب استعمال د ټولو ټیکو لپاره لازمي دی که هغه ویکسینیشن دی او که نور انجکشن دی. نو راځئ چې د داسې پریکټیشنر د داسې ټیکنیشن لاس ونیسو او چې کوم چې د سپیرټ سویب استعمال نه کوي همداسې انجکشن یې وهي کوم چې یو دستانې یو ګلوز استعمالوي او د مریض ژوند په خطر کې چې کوم چې یو ټنګ ډیپریسر بار بار مختلفو خلکو ته استعمالوي کوم چې داسې ترمامیټر استعمالوي چې چاته په ترخ کې کیدي چاته په غمانه کې کیدي او چاته په خوله کې کیدي. زموږ د ټول مشترکه ذمہ داري ده چې د انسانیت حفاظت وکړو. دې سره به زموږ ژوند محفوظ شي. ډېره مهرباني. جزاکم الله.